أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. 61 آیت تیوش پیدا سورۃ الفرقان کے. تبارک الذی ډیر برکت ورده غزات جعل فی السماء چې پیدا کړی دی باسمان کې بروجا منزلنا یا بل معنا بروجن غټ ستوري وجعل فیها پیدا کړی دی پدې کې سراجن ور بلیدون کې وقمرا منیر او سپوږمۍ رڼا کوونکې. امام رازی رحمہ اللہ علیہ کی چربت دادے اعلم انه سبحانه لما حکا عن الكفار مزید النفرت عن السجود. مخی جگل اللہ ذکر کو چه کافرانو نفرت اکرکا ڈیری کی چکا دید سجدی ذکرو چه اللہ دا سجدہ ہوگے ذکر ما لو تفکروا فیه لعرفوا وجوب السجود. دل دا ذکر کی کچری دی فکر کڑوے دا اللہ پا دے قدرتونو کی سوچ و فکر تدبر کڑوے دی دا بیا پتہ لگی دے لوا چاگت سجدہ کول دا خو لازم دی فرض دی اور دا رحمان عبادت دا خو ضروری دے لازمی دے. دل تناسل ورمباب دے صورت آخرہ پورے پدے کی صورت دعوی پدرین دل باندے پیش کی تبارکا برکتنا چون کے برکات چون کے آغای اللہ دے بل سوک برکات نشے چولے. دعا دلائل اقلیہ و پیش کی پدے دعوی باندے بیا اور دا نیکانو موحدینو عباد الرحمن پینزلس اوصاف بذکر کی آگی دا پار بشارت زجر و تخفیف باندے با اختتام گئی. دا خو خلاصہ و دا باب آیت کی سری آیت کی دعوی پیش کی کنا اور برکاتنا مراد روحانی برکات تھی یعنی آغا صفات مراد دی چاہے اللہ اخپلو نیکانو بندگانو لور کئی عمدہ دلیل عقلی دلتا برکات روحانی مراد دی. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا دیر برکتن والا دے برکات چون کے دے پیدا کون کے دے غزات چا جڑ کری دی پیدا کری دی پا اسمان کے برجنا. امام تو بری معنی کی تقدس الرب تقدس الرب دیر پاک تے قدوس تے غرب جعل فی السماء بروجا اغوی بروجا یعنی بالبروج القصور بنگلے مرادی قلاگان مرادی برے قلاگان جوڑ گڑی پاگئی کے پرختے ناستی کنا شیطانان وولی سوگی وقال آخرون تو بریوی ہی النجوم الکبار دا غٹ غٹ ستوری مرادی. امام ابن جریر لگی چہ ما پنیز باندے بہتر کول پدے قصور فی السماء دے اسمان کی برجنو جھوکڑی دی دا سوکے زیون دی. سمرقندی پاگے بانے سورۃ الجن آیت اتم پیش کردے دلیلو وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا. پریان وی منگ اسمان دا نزدی اسمان دا ٹھچ کدی رخوالا ورلو نمون تو منگ دا جڈکو دا سوکی دارانو نا زمین پاکے دا سوکی ہو نو قصور بنگلی دی دا سوکے پرختے پہ کے سوکے کی دا اسمان نو سوکے کی دا وحی دا حفاظت اگر بندوبس اللہ پورا کر دے خواہ قرآن محفوظ کتاب دے نا اسمان حفاظت کی گی. بروجن قرطبی معنی کی منازلہ منزل ندی پکے. امام رازوی منازل دا سیارات دی او دا مشہور دی برجنو دویلی شی اشتقاق دا بروج دا لفظ وہ تیرے تبرجنا تبرج ظہور دویلی شی خکارکے دو تا. ابن کثیر لکی چہ اللہ تعالیٰ دخپل زان استائنے کی دی آیت کے ممجدا نفسہو ومعظما علی جمیل ما خلق فی السماء من البروج. اسمان نے کہ چکم برجنا خیستہ پیدا کر دی کرنا زان استائنے کی پاغا اور دا غٹ ستوری مراد دی. آغا آیت پنزم پیش کرے دے دا سورۃ الملک وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا
یقین خیسته کړی دی موږ دا نږدې اسمان بمصابیح په چراغونو وجعلناها رجوما للشیاطین کواکب العظام دی. دویم قول پکې سو قصور فی السماء الحرس نه په دې باندې سورۃ الملک 5 آیت هم دلیل دی. هغه جوړ کړی د موږ وشتونکو د پاره د شیطانانو کم چې شیطان پیرې برخیج نه الله باغی باندې پرختې باغی ولی. حضرت شیخ لیکي احسن الکلام کې بروجن کې لطیف اشاره ده د صالحین او اقسام ده. څوک ډېر کامل نیکان دي، څوک درمیاني نیکان دي، عام مؤمنان دي. ځکه وی چې الله روحاني برکات ورکوي که نه. څوک ډېر لوی نیک کی، څوک منځمانه کی. وجعل فیها او پیدا کړي دي په دې کې. سمرقندی معنی کی جعل په معنی د خلق دی، خلق فیها پیدا کړي دي په دې کې په دې اسمانو کې سراجا وقمرا منیرا. سراج و نور طبری لگی السراج والشمس، امام رازم لگی والسراج والشمس لقوله تعالی وجعل الشمس سراجا. سورۃ نوح 14 آیت هغه د تفسیر دی. وقمرا منیرا او سپومے رڼا کوونکی. وقمرا منیرا منورا مضیئا سمرقندی وی. المنیر المضیء رڼا کوونکی روخانه طبری وی. ینیر الارض اذا طلع امام قرطبی معنی کی زمکا روخان نے کی کل چې د اخکار شي. ابن کثیر وی ای مضیئا مشرقا بنور آخر ونوع وفن آخر. روخان وی رڼا کوونکی پسان له نور سره یو ځان نه قسم رڼاوي پکې. د انور د سپومې د انور د رڼا نه علاوه رڼاوي. د سپوږمۍ رڼا د انور د سپومې نه د انور د رڼا نه بدله ده. د دواړو رڼاګانې هغه جدا نوع دي، جدا قسم دي. لکه وی سورۃ یونس 5 آیت کې هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. نوح علیہ السلام ویلو کنه سورۃ نوح کې الم تروا کیف خلق الله 7 سماوات طباقا. تاسو سوچ نه کوئ نه ګورئ چې څنګه الله پیدا کړي و اسمانونه لاندې باندې. وجعل القمر جوړ کړی دا سپوږمۍ فیهن په دې کې نورن رڼا کوونکې. جوړ کړی د نور ډیوا رڼا کوونکې. فرق دی په دې کې دا یو یخه ده خونکي ده پکې، دا بل تیر دی ګرمي دا سوده شته پکې. یو په میوو کې ذایقه پیدا کی بلې پخی. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وهو الذي یواز اللہ داسې ذات دی بل ذات داسې نشته. جعل الليل والنهار پیدا کړی دا شپه او ورځ، جوړه کړی دا شپه او ورځ خلفة یو بل پسې راتلونکي یو د یو بل نایب. دا سسټم ولا الله ورکړی، دا ټایم ټیبل ولا الله ورکړی. لمن ارادا دا هغه چا د پاره چې غواړي ان یذکر چې نصیحت واخلي او ارادا شکورا یا غواړي شکر ادا کول دې ته دی ګوري په دې کې د نصیحت واخلي په دې کې د الله شکر ادا کی کده شپې نه کې درځي دی وي کده درځي د پاد شي د شپې شکر ادا کی. آخری دلیل عقلی په دې صورت کې ها دا دویشتم دلیل عقلی دی چې سر نه راواله دویشتم دولسم د غالبا. وهو الذي جعل الليل والنهار جعل بمعنى خلقا. سمرقندی وی الله غزاد ته رستو نو لګا وکنه هغه الله دا سه ذات ته چې پیدا کړی د ورځ او شپه خلفتن یبل پسې خلفتن معنی ګڼي دی بده کې یو دادا چې یو د بل خلف ته یعنی یو انسان نه وکړ په یو کې پاتې شي نه بل کیږي الله تعالی په بل کې قضا وروړي سو کوئی جنا دا د یو بل مخالف دي. خلفتن معنی د یو بل مخالف دي یو کې تیار دا بل کې رڼا ده. امام طبری وي درې معنوي دواره طبری وي د خلفتن مراد دا ده چې یو بل پسې راځي یو بل پسې خلیفګان نایبان دي یو لړ شي نه بل لاشي بل چې لړ شي نه بل راشي. خلفتن اول معنی سوا چې یو د بل خلاف دی یعنی انسان نه یو کار په یو کې پاتې شي نه بل کې قضا وروړي. دویم معنی دا وا چې یو بل خلاف دی یعنی یو رنگ سپین دی د بل رنگ تور دی. بل معنی دا چې یو بل پسې راتلونکي دي د یو بل خلیفګان نایبان دي
امام سمرقندیم دغه معنی کوي خلیفتن، خلیفه دی یو د بل پسې راځي، شپه ځین ورځ راځي، ورځ ځین شپه راځي. سورۃ ابراهیم 33 آیت ابن کثیر پیش کړه. وسخر لکم الشمس والقمر دائبین وسخر لکم اللیل والنهار. ستاسو د خدمت دپاره الله د خپل حکم پابند کړی دی، شپه او ورځ مسلسل روان، نن ورځ سپوږمۍ مسلسل روان. سورۃ الاعراف 54 کی ہوئی یغشی اللیل النهار یطلبه حسیسا. راخوری شپه پر ورځ باندې دا طلب کی غلا په تلوار. والشمس والقمر انور سپوږمۍ والنجوم والستور مسخرات بامره ټول دغه د حکم پابندي. سورۃ یاسین 40 آیت کی ہوئی للشمس ينبغي لها نور لدا پکار نه دی هغه داسې کولی نشي ان تدرک القمر چې سپوږمۍ لاندې کی برخشي. او نور ورځ وللیل سابق النهار نشپه دا هدا چړوان دي شي د ورځې نه. وکل فی فلک یسبحون دا ټول خپل مدار کې لامبو وي. لمن اراد ان یذکر دلته ګوره مخکې لمن دا هغه چا دا پاره دا داسې کړي دي اراده چې هغه غواړي یذکر چې نصیحت واخلي. ان یذکر تو بری معنی کی لمن اراد ان یذکر جعل اللیل والنهار جوړ کړی دا ورځ او شپه د دې بل پسې تل راتل دلیل جوړ کړی الله. او نه خدا دا هغه چا دا پاره چې هغه د الله حکم یادوي. ان یذکر امر الله چې د الله حکم یادوي. الله حکم یاد شپه کې تیر شي ورځ کې ورته یاد شي، ورځ کې تیر شي شپه کې ورته یاد شي، نه حق ته به مایل شي. ان یذکر امر الله سمرقندی لیکي اصل کې دا یتذکرو دی هغه چا دا پر الله جوړ کړی دلیل چې هغه د دې په دې اختلاف کې نصیحت واخلي، د دې نه استدلال وکړي چې وګورم دا څومره زبردست ذات چې دا څیزونه یو ځای کوي او دا کوي. قرطبی معنی کې یتذکرو نصیحت واخلي نه هغه ته به پته ولګي چې الله دا عبث نه پیدا کړی، دا شپه ورځ اسې راځي، دا عبث نه پیدا، نه به د الله شکر ادا کړي دغه په نعمتونو چې الله د باندې عقل او فکر او فهم کې کم نعمتونه کړي. وګوره دی په دې پوه شي. عمر ابن خطاب نه د نقل دي دا رستو راځي يرحمك الله، رستو راځي ان شاء الله حواله سره هم راشي. قرطبي لیکلي دي امام قرطبي صحیح مسلم کوم رستو راځي دا جدا قول له جدا دی. عمر ابن خطاب ابن عباس او حسن بصری معنی دا چا نه چې د نه کې یو کار د شپې پاتې شي نغه د روز لاندې کې درځو کی، چا چې د نه کې یو کار د روز پاتې شي د شپې دیو کی. او صحیح کې صحیح مسلم کې ما من امرئ تكون له صلاه بالليل امونس انسان کې د شپې اضافي منځو هغه باندې خوب غالب شي نه بیا رستو کې خوب به د صحیح صدقې فرض مون نه دی چې تو زما سودن نمون نو دی یا سار نو دی اضافي منځونه. فیصلی ما بین طلوع الشمس الى صلاه الظهر نور د خاتون دی واخلی تر صلاه الظهر پر دا دیو کی نه الله بدله پر دا اغه منز اجر پدیو کی اولی کی. او ددن خوب چې کوم نو ما بعد صدقه شي الله دې نام ورکو. نبی سلام فرمایل من نام عن حزبه سوق د خپل حزب نو د شو دروازه به صحابه یو حزب لستو کنه منزل چود وي یا د نور سيزنا ناغه د اولولي فقره فيما بين صلاه الفجر وصلاه الظهر د سارا د ماسبخین مینس کې د اولولي نګویا کې د شپې ولستو. ابن العربی دلته خبره نقل کړي هغه چې ما د ز شهید الاکبر نو وړي دي چې هغه الله انسان ژوند او عالم پیدا کړی په دې خوب مسلط کړی دی کنه. نظر دې اختصار سره وایم نه کده مثال په تور شپې ته کړه دی عمر دی ندی ودی نیم دی خو خامخا د شپې ود کیږي کنه نیم ژوند د بس شپو کې تیر شو نیم ژوند په شپو کې د هدیش کاله لړو دا اصلا دا خبره چې کیږي دا ابن العربی لیکلی دا هغه د شهید الاکبر نه نقل کړي. ابن العربی تفسیر دی احکام القرآن او دا غنه قرطبی نقل کړي احکام القرآن کې شته. بیا پوره تقسیم هغه کړی دی سب الله الغیب کې دو مرتیر شي کما کلی بی وقوفی سبب وقوفتیا کې نه پوهتیا کې تیر شي نبی نور دې په مزو کې خراب کی. امام رازی کی بین تعالی ان الذين قالوا وما الرحمن
الله دې آیت کې خبره واضح کړه چې دی رحمان پکې لاسي دلته دا الله واضح کړه چې رحمان دا کارونه کوي کنه ته عمر رحمان دا کارونه کوي د شپور دغه بوزي راولي نور سپوږمۍ دغه کړي د ستوري هغه د بروج هغه جوړ کړي دي کدی په دې نعمتونو کې سوچو کو نه خامخا د غلوي قدرت په بیا عمومي لوی قدرت په بیا عمومي دا به عمومي لمن اراده ان یذکر دی بنصیحت واخی دی بیا رحمان پیجنی امام بیزاوی لیکي بیا یتذکر اعلی الله هغه دا چې دی ته په دې باندې الله نعمتونه یاد شي دی ته پته ولګي چې هغه واجب الذات خامخا موجود دی دا کارونه اسینه کیږي هغه مهربان دی په خپل بندگانو ابن کثیر په دې کې یو بل طرف ته تللی دا شپه یو بل پس روان دي کنه جعلهما يتعاقبان لګ د سر نه آیت راغسته دي نو چانس یو کار پاتې شي د ورځې د شپې وږي کنه حدیث کې راغلی دي چې الله ان الله تعالی یبسط یده باللیل چې الله خپل لاس خوري د شپې څنګه چې دغه شان مطابق لاس دی د پای درځي ګناګار توبه وکي درځي لاس خور کې چې د شپې هغه ګناګار توبه وکي وګوره دا کار دی هغه کې دا کار دی ابو داود طیالسی نے حدیث نقل کړی حدثنا ابو حرة عن الحسن ان عمر بن الخطاب طال صلاة الضحى منذ کو فقيل له صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه تاوین نه ناشنا کارو کوي دا منذ وګت کو د ضحى دا د ساخ دا عمر ته تاسو شو دا مخ کې نه دی کړي ناغوی دا ما باندې پاتې و د مخ کې نه انه بغي علی من ورد شيء دا ما ورد خپل لما عمل دې کوم د شپې خدای ما نه دا پاتې شو بیا د آیت لست وهو الذي جعل الليل والنهار دا یو تفسیر تاییدات دي کنه یو سیز نه پاتې شي نه بل وخت کې وکړه دا هغه تاییدات دي نه دې نصیحت اخلي بده کې که څوک نصیحت غسل غواړي د شپې وروسته دی وګوري ته به نصیحت حاصل شي او اراده شکورا یا څوک اراده لري د شکر ادا کولو نه دې ټیمونو کې د شپې د شکر ادا کی بل معنا او اراده شکر نعمت الله التي انعمها عليه في اختلاف الليل والنهار یا څوک اراده لري چې د الله د هغه نعمتونو شکریا ادا کی چې د باندې پښپا ورځ کې ګړي دي په دې اختلاف کې پیګړي دي د شپې ځان نعمت ته خوب د ورځ ځان نعمتونه دي نه کدی شکر ادا کول غوړ دي نه د عبرت واخلنه شکر دی ادا کی سمرقندی لیکي اور اراده شکر ای توحیدا و اقرارا فیمکنه ذلک توحید و اقرار کی کنا شکر یشکر شکرا و شکورا اسه راضی شکور مثل قرطبی لکی کفر یکفر کفرا و کفورا ندا الله در پارا دا شپه ورځ در معاش د جون تیرولو د پارا وختونو مقرر کړی د شپې یو شان نظام دی ورځ بل شان وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن و الرحمن خاص بندگان هغه خلق دي يمشون على الأرض چې ګرځي په ځمکه باندې هونا په ادب وإذا خاطبهم الجاهلون وکله چې خبرې کوي دي سره جاهلان قالو دی اغیت وائی سلاما د سلامتیا خبره سلامتیا خبر اغیت گئی امام قرطبی لگی چې کله الله مخ کې جهالت غلط خبره د مشرکانو ذکر کړي او قرآن باندې دغه اعتراض او پر نبوت باندې دغه اعتراض نو پسې مؤمنان ذکر کیو دغه صفات ذکر کړي چې اغیت د کافر غون تکینی دي خپل ځان ته دغه نسبت کړه ګور د رحمان بندگان دي د دې عزت لپاره کوي لکه څنګه چې ویل سبحان الذي اسرا بعبده خپل بندې بوته عزت لپاره ویل کې زما سره خراب کړل دي دا د رحمان عباد دي بندگان دي امام رازی لکی چوالم انه سبحانه وصفهم بتسعه انواع من الصفات ځان پوهه الله د عباد الرحمن د دې نه قسم صفات ذکر کړي دو صفات په دې صورت په دې آیت کې الذين يمشون على الارض هونا دا د دې دروازه کار دی اول صفت پزمکه باندې پاجزه سره په خاک ساره سره ګرځي وإذا خاطبهم الجاهلون دغه دویم صفت دی
شیخ لیکي احسن الکلام کې دلته صالحین موحدین یعنی عباد الرحمن 15 اوصاف ذکر کیږي 15 ښه امام رازی سو وی نه شیخ وی 15 ښه او موحدینو باندې لازم دي چې دا صفات دا اوصاف په ځان کې پیدا کړي او رب د ویروس سره د ذاکرین او شاکرین داغي ذکر وشو ذاکرین او شاکرین ذکر وشو کنه نو د آیتونو کې او تر ذکر او شکر طریقې خي چې دا 15 طریقې دي 15 اوصاف په ځان کې پیدا کا دا د ذکر او شکر طریقه ده د آیت کې درې ذکر کیږي یو دا چې عباد الرحمن دي دا دی رحمان ذات برکات د هنده او برکات ورکون کی غنی رحمان الله ده رحمان مخلوق نشي کېده سورۃ مریم او سورۃ طه کې تاسو تیر شو او صرف الله د سجده خاص کوي رحمان د سجده کوي اپرونو خو چې رحمان په کسی دویم کار دغه يمشون علی الارض هونا ادرم اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين سمرقندی لکی وان من عباد الرحمن عباد یقینا د الله د بندگان دي داسې چې دا کارونه کوي غریب القرآن کې ابن قتیبه لیکي عباد الرحمن او ای عبید الرحمن ځان ته نسبت کړي ولی حالانکه ټول د الله عبید دي لیکن د دې نسبت په دې وجه کړي چې دا الله پسند کړی دي غوړه کړی دي د خپل عبادت لپاره والناس جميعا عبيده لاستفائه اياهم كما يقال بيت الله ادي عزت د وجه الله دان ته نسبت کړي چې په الله ډېر سخت مین دي حالانکه کور نه خو ټول د الله دي لیکن وی بیت الله ناقۃ الله امام بیضاوی لیکي چې رحمان ولې ځان تر دې اضافت او نسبت کړي للتخصیص والتفضیل د تخصیص او د تفضیل د وجه د غوړوالي د وجه او لانهم الراسخون فی عبادته یا په دې وجه چې د الله په عبادت کې پاخه دي الله عبادت کی د بل چا عبادت نه کی دل تک هم محذوف سے امام قرطبی لیکي هم عباد الرحمن او د دې دا خود اخفش ترکیب دغه هان دی کړل دي اخفش ترکیب دا ته کړل چې حذفه هم بده کې حذف دي لکه زید الامیر ای زید هو الامیر هو بده کې الته پڑھتے الته هم پڑھتے نا الذين خبر دے دا محذوف او اخفش وداسی ویلی او سو کوي چې خبر ده صورت په اخر کې دی اولایک یجزون الغرفه بما صبروا او دا مینس کې دی مبتدا او خبر ده زجاج ویلی بهر گیف امام رازی لیکي وعلم انه سبحانه خص اسم العبودیت بالمشتغلین بالعبودیہ دی پر اللہ یو اسم خاص کے گنا عباد الرحمن عباد لکه چې دی په دې کار کې مشغول دي عبادت کوي د الله نیپت ولګي دا چې دا صفت د دې د مخلوقات په صفاتو کې اشرف صفت عبادت د الله کول دا بهترین وصف دی د بوتانو د نور سيزونو دا پلیتی ده مړه دا الله بندگان چې د الله بندي د رحمان بندي کنه ناغس کی يمشون علی الارض هونا ګرځي پزمکه باندې په سکونت سره په وقار سره په تسکین سره تکبر نه کی تجبر نه کی فساد د پر نه ګرځي د ګناونو د پر نه ګرځي دا ټول معنی امام طبری لیکي قرطبی لیکي ابن قتیبه غریب القرآن کې سو کو تو قطبی موي قطبی وی لیکي دي ای مشن رویدا رو ګرځي رو طبری سوي حال الارض هونا بالحلم بردباره سرا وسکینه پس سکون سرا والوقار په وقار او درن ګرځي غیر مستكبرین تکبر نکی ولا متجبرین ولا ساعین فيها بالفساد زمګه کې دروانی کوشش نکی د الله د ګناونو کوشش نکی په طریقه باندې ګرځي بل معنی ودا چې الله اطاعت کوي پاجه سره ګرځي بل دا چې دی په صبر سره څنګه ګرځي چې څوک سره جهالت او د جهل معاملې کې بدتمیزي کوي نه دی سره د جهل معاملہ بدتمیزي نه کوي سمرقندی لیکي دی ګرځي پاجه سره دا جواب دی ودی چې عمر رحمان انس جدو لما تامرنا دا وی دا غي جواب دی امام رازی غمخ کې آیت کې دی پدې کې وای قرطبی مخ کې وي خو ما پرې خو دو ناغو د وی چې رحمان غزا ته چې اسمانه برجون جوړ کړل دی او دغه بندگان داسي لکه څنګه چې صحابه د نبی صلی الله علیه وسلم دی په خپل نبی دې څوک چې دغه بشانتی
لاوی دا سورة مریم دے 61 آیت غنده دے جنات عدن اللتی وعد الرحمن عباده علتیم دا سی ویلی دیوی سورة زمر 17 آیت کی ویلی فبشر عباد اللذین دا آغا شانتی دی امام قرطبی وی دا یمشوننا بل مراد سدے اغا دا دے جدی خپل جن تیری عبارتنا عن عیشهم و مدت حیاتهم و تصرفاتهم فذکر من ذلك العظم لا سیما وفی ذلك الانتقال فی الارض وهو معاشرة الناس وخلطتهم خلق سر وقت تیری داغین دا قدمون اغستلم پای کې داخل دی خو مراد دا چې وخت پا جزای سره تیری په تکبر سره ټیم نه تیری کدی ګرځیم نه په تکبر سره نه ګرځي په دانګو نه ګرځي لکه د مجوجا په هانته به وای که خپو کې تار نه خته لکه لکه سم ګرځه سړیا امام رازی لیکي والمانا ان مشهم يكون في لين وسكينه ووقار وتواضع نرمه سره ګرځي خپې زمکه نه را بغي ولا يضربون بقدامهم ولا يخفقون بنعالهم عشرا وبطرا خپل تلی د خپو د سپلو دا تلی د یا د بوټانو تلی اغز مو کول نه را بغي په تکبر د زار نه جوړ کړي انا په خویالا ځان بل ته نخي خویالا کې دل نگي ولا يتبخترون لاجل الخيلا دا شانتي نه کوي خام سکینی و وقار سره ګرځي سورۃ الاسراء 37 آیت کې وی ولا تمشي فی الارض مرحا بنی اسرائیل مگر ذا پر مگر کې پتا کبر سره مرح او فرح مکوام زکات ازمکن نشش لولې ولن تبلغ الجبال طولا تنشیر رسیدې دې غر ته پوګدوالی ځان ک ډېر نیغ کې کنا سینه ډېر را بار کې کنا غر ته نه رسې تمړه د غر نو سمړو کې او مراد دام ندی امام ابن کثیر لیکي چې لکه د مریضان غونته ګرځي ګرځېدو نه دی تبه وې ټانګې یخیږي کنه داسې نه دی نبی سلام مدا سے کر دیتا تھا بھائی کہ چڑھے نہ گزی گا نا تب ایک ازمہ کرا ٹولی کی دا مخه تا نباز علماء و سلف شگم دی ابن کثیر لکی دا جگزان کمزوری گرزی بغیر دا بیماری نہ ایسے کمزوری گرزی نہ دا بد گرنی دی عمر فاروق نے روایت دا غي واقع دا انه را شاب يمشي رويدا یوزوان اولیدو چرورو روانو هغه ته څه چل دیدله بیمار سو نغوی نا دا خو اسه داسې ګرځم روغ را مټه ما نفعلاه بالدرا ندره په سپورټ دغه سم ګرځا ګوري وي امر هو يمشي بقوه کلک ګرځوي دلته دا هون مراد اسکینه تو والوقار درن خو ګرځا باتریا مګه خصي ګرځا نه بسکونه بوقار سره درن خو ګرځا خو له قدمونه ګدا حدیث پدې کې ابن کثیر وی ملخصا زویما چې کله دا سمانځه ته راځي نه منډه ما واخې بلکې بسکون او وقار سره راځي جماعت کې درمه کول مو جوړه و چې غرب نورو راځه کم مون چې دلان دغه غستا دې کم چې پادش نه بیاو کا کنه چې تاو دې چې بس امام ټټیږي نه رامنډه کې شابه ولې منډه کا تبه رکاز نه وختي براغلې وکنه اوس ته جماعت بدعتي کې پدې کې نه پارام راځه د جماعت بدعتي مکو یو غلطي خو دې کو چې رام وخت را لې دوی مدا کې جوش منډه وي جماعت به ادبي کې وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کله چې خبرې کوي دې سره جاهل دې سره کوي قالو دیو توای سلامن روغه خبره یو معنا پکې دا غدا امام تو بری وی اذا خاطبهم الجاهلون بالله کله چې دې سره خبرې کیا خلک چې الله نه پیژني دا الله نه جاهلی هغه خبرې دې سره کې چې دې په خنګنی به ته میځه سره خبرې کی دیو سره خبرې کی صحیح او نیغه برابر اجابوهم بالمعروف من القول والسداد من الخطاب کل نیغه سم خبره وسره کی هغه سره بدتمیزی کی دیو سره خبره کی تو بری لګي حسن بصری وی چې دا ډېر صبرناک خلک دي خلکو بدتمیزی کی دی بدتمیزی نه کوي هغه بیوقوف کی دیو ته نه بیوقوف کی ان هغه ته کنزلو کی په کمنټ کروانو جوړ خبري وکي نه دیو ته کنزل نه کی پرې دا روکه کا دروازه دغه شانته خاموشه سره ګرځي په ادب باندې ګرځي
خلکو سره سمې خبرې کوي او د شپې الله ته ولاړې ویجاړي. اب دې بل آیت کې راشي وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ سمرقندي لګي کلمهم الجاهلون بالجهل جاهل سره د جهل خبرې کوي دیو ته وی سلاما سدادا من القول لا رفس فيه ولا هجر. ابن قتيبه لګي غریب القرآن کې برابر خبره کوي پلیته خبره وته نه کوي نس پکې سپورې وته وي سدادا من القول سمرقندي ردوا الیهم بالجمیل ردوا الیهم صحیح خبره ته واپس کی بدتمیزی سره نه کوي. اسوګوي نحاسوي چې ليس سلاما من التسلیم انما هو من التسلم دغینه برائت کوي دا تسلیم نه دی السلام علیکم نه دی وي. امام رازی دې کې یو خبره نقل کړي هغه وي دې کې دام احتمال له ويحتملو احتمال پکې دام دی ان يكون المراد التنبيه على سوء طريقتهم لكي يمتنعوا ويحتمل ان يكون مرادهم العدول عن طريق المعامله. دام پکې تنبيه ده پدې چې غیبت تمیزی کې نه تاسو دا غي نه منه تاسو سره مکوي. دام پکې احتمال دی چې بس دغه خبره سر نه پرېږده. دام پکې احتمال دی چې هغې د جهل مقابله کې صبر وکړه. اسوم وی اسوم ابو بکر الاسوم دی معتزلی دی اسوم دی که نه سمون بکمون ولی که نه هغه اسوم دی سلامن هغه ودي سلامت ودي ان لا تحیه بس په مخه خوته وي السلام علیکم زه لاړم دا اسوم دا معنی کړی ده سلام علیک آیت پیش کړی سورۃ مریم 47 دا اخلی تفسیر بدی ډېر کوو که نه نماز غلی راز غلی ناغي باندې سورۃ مریم آیت پیش کړی ابراهیم علیه السلام خپل بلار ته ویلو کنه سلام علیک سلام تودیع دی یعنی سلام تودیع هم جواب نه غواړي سلام تحیه نه دی. بیا دې کې یو بحث چې آیت منسوخ دی نه دی منسوخ صحیح خبردار چې نه دی منسوخ دا لوی بحث ما نقل کړي امام قرطبی تفصیلی بحث کړي. والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین دا عباد الرحمن دا اللہ دا نیکان بندگان دا سے کسان دی یبیتونا شپتیری رونی لربهم دا خپل رب دا پارا سجدا وقیاما سجدہ ان کے اولاڑ یبیتونا شپر رونی پوی خبانی تیری. امام رازی لکی وعلم انہو تعالی ځان پوهه که مخکې الله ذکر کړه دی هغه کردار دروازې دی څه کردار دی الله د بندگانو پاجزه ټیم تیری بدتمیزی نه کوي. دلته کې په دوه طریقو سره هغه ذکر شي کنه یو دا چې ترک الیزا نور الاذیت نور کی بل دا چې خلکو اذیت برداشت کوي. ترک الیزا څه شو یمشون علی الارض هونا او ایزا برداشت کول تحمل التعزی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا دا دی درز کردار دی دی آیت کې دی د شپې کردار ذکر کوي درز د مخلوق خدمت د شپې د خالق خدمت او د هغه عبادت کوي. لکه تتجافى جنوبهم عن المضاجع پړډوي دغه شاګانې د بسترونه آیت پیش کړ سورۃ سجدہ 14. تدبر قرآن والے لکھی چې حمید الدین فراہی داراوت لکھی اوپر ان کی جلوت کی زندگی کے خاص پہلو کی طرف اشارہ کیا گیا. اس آیت میں ان کی خلوت کی زندگی پر روشنی ڈالی گئی ہے. مخکې جلوت اور اس دا خلوت حال ذکر گئی. امام راضی وی چې دریم صفت ذکر کی شیخ وی چې دغه څلورم صفت ذکر کیږي یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یبیتون لربهم سجدا. امام تو بری معنی کی دا کسان دی چې شپه تیری لربهم خپل رب ته یصلون لله منځونه کی الله ته ای په میانس کې دمه کوي بګي منځ په میانس کې سجده او میانس کې قیام په میانس کې معانی القرآن کے زجاج لکی اراغ سڑے چې شپه لاندې کی شپه پیرالا فقد بات یبیتو نیتا بات یبیتوی ناما او لم ینم کودشو کودنشو نیتوی باتا بیتوتتو بیتو مبیتو. سمرقندی وی یقومون باللیل فی الصلاة سجدا شپې مانځه کې ودرېږي او سجدې کوي دغه عبادت کې شپه تیری دغه په اطاعت کې شپه تیری دا نه چې تو لګوي او پیلمو چې وګورو څنګه چلے ګندګي نه ګوري ښا. ابن کثیر لیکي سورۃ الذاریات آیت پیش کړي دا بالکل لاغه آیت اون درې کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون
دا مومنان داسې خلک وو چې د شپې به یې ډېر لږ ارام کو او سحر کې به پېشمني ټایم کې به د الله نه بخښنه غوښته. سورۃ سجدہ 14 آیت نوٹ کا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع په ډډه وي شاګانې د دې ملاګانې د دې د بسترونه يدعون ربهم خوفا وطمعا په ډډه وي نه ځي دواګانې کې د خپل رب نه په یاره پته مې سره. سورۃ سجدہ. سورۃ زمر 9 آیت. امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمت ربه. آیا هغه سړی دا برابر دی دا هغه چا چې هغه دا کار نه کوي؟ هغه سړی قانت آناء الليل ساجدا چې د شپې ولاړ دی شپې په طرفونو کې عبادت کوي د الله سجده کوونکی دی او کله ولاړ دی قانت دی قنوت دی تلاوت کوي دی په مانځه کې آخرت نه یریږي د رب د رحمت عقیده ساتي. آیا دی د هغه سړي په شان دی چې په کټ کې پروت دی د الله نه یریږي آخرت نه مني؟ نه کم دی یو شان دی. دا درې آیتونه بالکل د دې په شان دي. ها سورۃ الزاریات 17-18 سورۃ سجدہ 16 سورۃ زمر 9 آیت. نشپت دی په سجده کې وقیامن او په ولاړه کې جمع قائمن. قیام د څه جمع دی؟ د قائمو. لکه څنګه چې د صيام جمع د صائم دی. سمرقندی وی دی د شپې کله په سجده کې کله ولاړی د شپې کله په سجده کې کله ولاړی. ها امام بیضاوی د شپې دا ټایم ځکه خاص کړی دی چې بندگان د شپې پټي نه پدې کې ریا نه کیږي تیارې کې سړی پټي کنه. دیکھ امام راضی چې بیا که خیری انشاءالله موږ اخیر سورتونو ته لاړ شو کنه. سورۃ المزمل مدثر د شپې عبادت سو وجې دی په ډېر تفصیل دی. د شپې شور نی توجه برابرېږي ډېر الله ته ریام پکې نه کنه ټول اوازونه په آرام شي. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما. والذین دا مومنان هغه کسان دي یقولون چې هغوی دا وایي دعا کوي ربنا اصرف عنا ای زمونږ ربا واړوي زمونږ نه عذاب جهنم عذاب د جهنم. ولې ان عذابها یقین عذاب د دې جهنم کان غراما ډېر لوی تاوان دی تباهي ده هلاکت دی. سمرقندي لیکي دلته الله د هغې بل وصف بیاني چې د یریږي د عذاب نه. دې کې خوف پروت دی خوف الهي پکې پروت دی. ګورئ د الله د عذاب نه یریږي او د هغې نه پناه غواړي. دا پکار دی چې په مؤمن کې دا وي. دا څلورم صفت امام رازي وي. احسن الکلام لیکي چې پنځم صفت د الله اطاعت سره سره د هغه د عذاب نه یریږي. منځګزاره دی نیک عمل دی لیکن د الله د عذاب نه یریږي. ګورئ ډاډه نه ورځي ګورئ په ګناهونو یریږي نه شم کولی د الله نه یریږم. والذین داسې کسان دي څوک سمرقندي د عباد الرحمن کنه یعنی عباد الرحمن یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم یقولون یدعون الله. طبری وی دعاګانې کې د الله نه چې واړی زموږ نه سزا د جهنم عذاب د جهنم یریږي د هغې نه. امام قرطبي لیکي چې ایهم مع طاعتهم مشفقون دی سره د خپل اطاعت او سره د الله تابعدارۍ یریږي د الله د عذاب نه. ابن عباس نے نقل کړی دی بغیر د سند نه هغه وایي چې دی په سجده کې دا خبره کوي چې ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. دا خبره دی په قیام کې په سجود کې کوي چې رب ګورې عذاب نه بچ کې ګورې جهنم نه بچ کې ګورې تباه بشما. ولې ان عذابها کان غراما یقین عذاب د دې جهنم خو غرام دی غرام تباه کوونکی دی هلاکوونکی دی. اخو تباهي ده تباهي اخو لازم دی سړی نه جدا کېږي نه بیلیږي نه. الغرام فی اللغت اشد العذاب اخو ډېر سخت عذاب دی عذاب ډېر سخت عذاب دی. لازما لا یفارق صاحبه دا لازم سړی پوره نښتي دایمي دی جدا کېږي نه بیا ګورئ دا هلاکوونکی دی مهلک دی مهلک دی مهلکو. ان عذابها کان غراما کافرونه به الله پاک د خپلو نعمتونو قیمت وغواړي. تعالی ما دومره نعمتونه درکړو تا څه کړو سترګې مې درکړې غوږونه مې درکړو دا شپه او ورځ او دا انعامات به ورته یاد کړي هغه سره به قیمت نه قیمت معنا هغه د هغې څه شکر نه دی ادا کړی نه بس وي دې په تاوان کې ځای اوس چا به ورته ځای سم نه دی روړی دی سزا ته ځای وادخلهم النار
محمد بن کعب القرظی تفسیر کړي انها ساعت مستقرا و مقاما انها یقینا دا جهنم دا داغي مزید وضاحت روان دي جمله کټ نه ده انها ساعت مستقر یقینا دا جهنم ډیر ناکاره زید آرام دی و مقاما ډیر ناکاره زید دې رکېدو پدې کې د عذاب عظمت ذکر کی چې دې عذاب نه ګوره خوف پکار دی یره پکار دی دا ډیر خطرناک چیز دی انها ساعت مستقر و مقاما ساعت د روح کوي ان جهنم ها په روح کې جهنم یقینا دا جهنم ډیر خراب ځای دی د قراری او ډیر خراب ځای د همیشه پاتې کېدو مستقر ځای د قراری تو بری معنی کوي او مقام ځای د اقامت د پاتې کېدو دا جهنم کدی کې ته کور جوړې نو هم خراب ځای دی کو لږ سات پکې ودرېږي که نه نو هم خطرناک ځای دی نه د پاتې کېدو دی نه د ودرېدو دی دا امام رازی لیکي ویزا ضمت المیم چې د میم پیښ وې که نه مقام وې دا د اقامت نه د پاتې کېدو نه دی او چې کله د میم زور وې که نه د معنی د ودرېدو دی مقام چې کوم دی د اقامت معنی کوي او مقام ځای د ودرېدو مجلس ته هم دغسې ویلی شي مقام نه دی مجلس ته هم ویلی شي کوم دی چې سړی کینی بئس المستقر و بئس الخلود سمرقندی وی و مقام الخلود دار المقامه کنا دار الخلود مستقر و مقام ابن جوزی بئس موضع الاستقرار و موضع الاقامه هي ناکار زید قرار دی ډېر ناکار زید وی الله دې موږ ټول ساتي بئس المستقر و بئس المقام دلته کې روایات نقل دي ابن ابي حاتم نقل کړي ابن ابي حاتم د خپل پلار نه تفسیر نبی حاتم اور کې ډېر غټ غټ ماران دي ما هغه جهنم هغه کې بیان کړو ا تقریر کې لوی لړ ماران دي لکه د خشرو لوی لوی ماران دي هم سال البخت لکه وخانو تو بختی وخان دي کنه نجدي او ته وروشتي شي هغه ببر روخيږي ابا بس بر روخيږي د خپل زینونو د خپل سرونو بروزي نا ډېر خطرناک سيزونه دي امام احمد نے حدیث نقل کړی دی نبی صلی الله علیه وسلم ناګر چې دی کې یو راوی کمزور دی باندې کلام کړی دی مجموع الزوائد والا ان عبدا فی جهنم ای کین یو انسان و بندا په جهنم کې چغې بوي زرګاله یا حنانو یا منانو आवाजونه بږي نلا به جبرئیل تو ورشا دا بندا ما دراولا ندی براولی دی بولټه پراتی بخپو باندې وجاړي با نا واپس بلړ شي به یو دا فیقول الله عز وجل آتنی به را ولا ما لغا پلان کی ځای کې دی جره ولي رب مخ ته ودري نه و دې ما بندا استاد ال تک څنګه و دا قیولې ځای څنګه هغه یا رب شر مکان ډېر بدترین ځای او شر مقین ډېر مخیل ډېر بدترین د قیولې ځای او فیقول رد عبدی واپس کې زمونږ بندا واپس یې بوزه وي فیقول یا رب ما كنت ارجو ان اذ اخرجتني منها ان تردني منها فیقول دعو عبدی ناغه چې دتلو کې شنه بو رب ما هو تازي استم نه ما خدا امید نو چې ما واپس بوزه نبی اوی زمان بنده وی پریک دے حدیث تے کمزور ابن کثیر لیکن والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذین دا مومنان عباد الرحمن دا سے کسان دی اذا انفقوا کلچ خرچ کی دولت خرچ کی لم یسرفوا نبیزایا نہ خرچ کی ولم یقتروا نشمتیا کی وکان بین ذالک قواما دید دے دوڑ پمینس کے برابر وی ربط دا دے احسن الکلام کی لکی جمع کے عبادت بدنی ذکر شو اس عبادت مالی ذکر گئی چدا شمان دی گو رکھا مال خرچ کی بل ربط دا دے جمع کے معمولات ذکر شو چا اللہ تکا محکام کردی دی ورکردی دی دا غمانی او دلتے وی چا دا غد نافرمائن امزان بچ گئی پینزم صفت امام رازی لیکی شیخ ہوئی جشپگم وم آتم صفت ذکر کی گی شپگم وم آتم لم یسرفو یو لم یقترو بل وکان بین ذالک قواما دریشو کنا دری دی ہوئی والذین دا عباد الرحمن دا سے کسان دیزا انفقو گلا چی خرچ کی تو بری اموالهم خپل مال خرچ کی لم یسرفو نے اسراف نکی سکی فی انفاق حداغی پا خرچ کو لکی
نفقه کې چې دی کوي که نه فضول خرچي نه کوي. اگر که 1 روپۍ ولینی خو بې ځایه نه لګي او شومتیا هم نه کوي، په ځای باندې چې لګوي نه کمې نه لګوي. یو ځای کې 1 لاک روپو ضرورت دی، نه دا نه چې دی هلته کې 1000 روپۍ خرچ کړي رحمک الله، بس هغه 1 لاک به کړي، کمې به نه کوي، ولې هغه هم ظلم دی. اوس یو ځای روپۍ لګي ته 6 شلې ولګې، نه خو اسراف دی وکړو. دی په دې کې نه دی، بلکل په دې مینس کې دي، خرچ صحیح کوي، په ځای باندې لګونه ولګوه خو چې په ځای لګي صحیح ولګوه. ابن عباس نه نقل کی دا مؤمنان دی وی خرچه نه کی د الله خلاف، د الله په ګناه کې خرچه نه کی، ګناه کې کو روپیا د مولا کې د بے ځای تلې، او د الله په حق کې شومتیا هم نه کوي، الله حقوق پورا ادا کوي. هم تو بری د نقل کړو دی اسراف نه کې چې ګناونو کې خرچه کی، د الله په ګناه کې دغه په معصیت کې چې خرچ کیږي نه هغه اسراف دی. اگر که لګوي نه فهو اسراف، نه هغه اسراف دی. اجه د الله حق بندے کنه نه ادا کې، د الله په لار کې نه خرچ کې. دې نور کې راځي طبری لیکي اسراف څه دی؟ المجاوزه فی النفقه الحد. اسراف دې ته وی صرف دې ته ویلی شي چې هغه د نفقې کم حد د هغې نه ور وړی. والاغتار التقصیر عن الذي لا بد منه. اغتار هغې کمی ته وی چې د هغې نه خلاصي نشته دی، لا بد منه. وقال آخرون اسراف دې ته وی چې د بل مال هغه ته ووایې په ناحقې ووایې، د بل مال ټاکوې. هو ان تاکل مال غیرک بغیر حق، په ناحقه باندې ووایې. عمر ابن خطاب نه بل قول بده کې نقل دی، کفا بالمرء صرفا، یو سړی مصرف کېدل د پاره دا کافي ده چې دی هر هغه څه خوري چې ړی غواړي، ړی ته مړه شوی دی، دا ښه مصرف انسان دی. وي امام رازي والقدر والاقتار والتقتیر التضييق. قطر اقتار او تقتیر ویلی شي تنګې ته، او دا د اسراف اپوزیټ ته متضاد دی. اسراف ویلی شي د حد نه تجاوز کول په نفقه کې خامخ کې. وکان بین ذالک قوام، وکان وی سوی ابن جوزی وی یعنی الانفاق، دا انفاق وی بین ذالک پمینز د دې کې، پمینز د څه کې بین الاسراف والاقتار، پمینز د اسراف کې پمینز د اقتار کې سی قواما برابر وی دی. اسراف هم نه کی، شومتیا هم نه کی، پمینز کې برابر دی، عدل له برابر دی، عدل دی، وسط ته برابر دی، نه خوړی نه دی خوړی. مجاهد نه نقل دی که یو سړی په صحیح ځای کې د جبل ابو قبیس برابر سره ولګي که نه، دا اسراف نه دی، بالکل صحیح کړی دي. که چېرې 1 درهم د الله په ګناه کې ولګي دا مصرف دی. ابن کثیر وی دا مبذرین نه دي چې د حاجت نه سوا خرچه کوي، نه بخلام نه دي چې د خپلو حق صحیح نه ادا کوي، حق پورا ادا کوي، بلکې عدل دی، برابر خرچه کی. وخیر الامور اوسطها لا هذا ولا هذا، بهترین کار نظری هغه درمیانه دي، نه داسې نه به یو خوا دی نه بل خوا دی. دلته تفصیلی بحث ابن عطیه کړی دی او قرطبي کړی دی، دا هغه پرېږدم مخکې ځو. سورۃ الاسراء آیت اهم دی، هغه نوٹ کا. ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط. لا سټ پورې مت اړه چې شوم شوې جیب ترې شلمې لاري یا په جیب کې دې لړمي. ولا تبسطها كل البسط، دا پرانه دا پورا پرانستو. خرچه ډېره کوم ما چې بس لاس ته پر هغړې او پیسې نولې، بیا پیاده ځې کور ته کاهې ور سره نه فتقعد ملوما محصورا، بیا به کښېنې خپېمان او ملامت دا مې څه وکړو. یو حدیث نقل کړی ابن کثیر د مسند احمد نه، چې د سړي د هوښیارتیا نه څه دي، د رفقه فی معیشتي، چې خپل معیشت ته د هغه برابري خرچه برابر کړي. نه دلته الله ادب ښولی دی چې دې خرچه څنګه کوي، برابر خرچه کوي. د نفقې خرچه د خرچې کولو چلی ورته ښولی المحرر الوجیز کې ابن عطیه لیکي چې خرچه برابر کړي، نه قلیل کړي نه کثیر کړي، د حد نه نه وړي، د حد نه نه وړي چې ډېره زیات وکړي، او د حد نه کمي هم نه شریعتو ته دا ښولی چې دی نه تفرید کې نه به افراد کوي. ښه برابر خرچه به کوي په خپلو بچو په خپل ځان باندې. ښه د شومتیا نه به ځان بچ کې. شومتیا په یو انسان کې موجوده ده، عباد الرحمن کې نه دی. یو سړي کې چې اسراف موجود دی، مصرف دی نه، د عباد الرحمن کې نه دی. مینس کې اوسه، مینس کې اوسه. وروستو نه ګوره بیا تبارک الذی ډېر برکت والا دی هغه ذات
جعلا چې پیدا کړی دی فی السماء په اسمان کې بروجا منزلونه یا غټ ستوري کلاګانې وجعل فیها پیدا کړی دی پدې کې سراجن پیدا کړی دی پدې کې جوړ کړی دی پدې کې انور بلیدونکې او سپوږمۍ وقمرا منیر او سپوږمۍ رڼا کوونکې وهو الذی غلا د ذات جعل الليل والنهار جوړ کړی دی شپه او ورځ خلفتن یو بل پسې نایب او یو بل پسې راتلونکي د یو بل خلاف لمن اراده دا هغه چا د پر دلیل دی ان یذکر چې نصیحت واخلي او اراده شکر یا غواړي شکر ادا کول نه دی یو عبادت ته پاتې شي دروازه نشپې دی ادا کی یا شکریه دی ادا کی د هغه نعمتونو چې په د باندې شپه او ورځ کې کیږي وعباد الرحمن الذين او د رحمان بندگان خو خلق دي دا مشرکان دغه بندگان نه دي هغه خو چې موږ رحمان نه پیژنو د رحمان بندگان شته کنه الله ویغه ته ما غدی يمشون الارض هونا ګردي پزماکه باندې پادب او پاجزه په خاک سره وإذا خاطبهم الجاهلون کله چې ناپوه دي سره خبرې کی قالوا سلاما دیو تروغه سلامتی خبره کوي والذین ودا عباد الرحمن دا سے خلق دی یبیدون چش پر رونی لربهم د خپل رب د بارا سجدا و قیاما سجده کوونکې په ولاړه والذین یقولون دا کسان دي چې وایي ربنا اصرف عنا شپې داسې وي رب واړې زمونږ عذاب جهنم صدا د جهنم ان عذاب هاي کې عذاب د جهنم کان غراما ډېر لوی تاوان دی هلاکت دی انها ساعت مستقرا یقینا دا ډېر ناکاره ځای دی د آرام د جهنم او مقام او ډېر ناکاره ځای دی د تیر کېدو والذین دا عباد الرحمن دا سیدی اذا انفقو چې کله دولت خرج کی د الله په لار کې لم یسرفو نه بې ځایه خرج نه کوي چې خرج کی په کور کې یا بل ځای نه بې ځایه نه کوي اسراف نه کوي ولم یقترو نه په خرج کولو کې شومتیا کوي وکانه بین ذلک قواما دې د دواړو خرچونو په منځ کې برابر وي صحیح خرچ کوي سبحانك الله